خطب شي یو سړي ویلي ول ورته وخت دا دی لکه سړی چې تږی وي اذان پر وسي نو روزه بنده شي د هغې پاتې سي زه دا وایم د اذان تباح له مخه دی دا قوم په تیاره کې ساتل دي دا قوم تباه کول دي د دې قوم مفادات و دې بدمعشانو غونډګردانو ته په لاس ورکول دي دا د کونډې د یتیم له خولې څخه دا د خپل ملکیت ایستل دي ولې خلک خاموشه دي ولې نه راځي حالانکه زه په دې غره کې یو کوټن نه لرم زه دا ته یوه دانه کوم هم نه لرم لیکن چې کوم خلک لري هغه ولې اواز نه کوي ګورې دا پوښتنه ده د قیامت په ورځ به د هم خلک تر غاړه نیسي نن به د هم خپل اولاد تر غاړه نیسي راځم اخرې بندومه مفتي چشمپوشي کړې ده یاد وساتاسې کاشکې شپې وایي ما به پړه وضاحت کړی وي زما له هېچ چا سره نفرت نشته زه د جنازې کمیټې په نمایندګي په دا نه یم راغلی چې زه له نورو قومونو سره نفرت لرم دا غلط سوچ دی زه د حق د غوښتلو دپاره راغلی یم د حق قوم د حق تحفظ د ځان فرض لرم د ځان ذمهواري یم کوم څوک چې د حقوقو تحفظ د قوم د حقوقو تحفظ نه کوي د قوم پر نامه باندې فرق کوي دا د قوم غداران بیا چې هر څوک دی تا ته اوښ چا درکړی دی ته دې منصب له چا رسولی د تا زه دا لوی سړی چا جوړ کړی دی ستا په دا قلم کې طاقت چا پیدا کړی دی ستا په دا وینا کې طاقت چا پیدا کړی دی نن ته په دغه قوم باندې زده کوې د دوی حقوق چې دي دا یا به پوجان ته په لاس ورکوې یا به کرنل ته په لاس ورکوې یا به دې معاصر خلکو ته مسلمانانو ته په لاس ورکوې که نوښته ګوټ له مخه به ته راوتلی وې زه آخري خبره ختم کوم درې خبرې ته ستا سپام اړوم دلته پر کلاسۍ پلا باندې ریلوې چلېدله د دنیا اصول دا دي چې د ریلوې چې کوم زوړ روډ جوړېږي نوی به راشو کېږي زموږ روډ ولې ولاړوي او نوی روډ تر اوسه نه دی جوړ شوی د دې غټې ترقۍ څخه د هلاکونې محرومه پاتې شوه ولې دا خلک اواز نه کوي دا ملا صاحب چې قال الله او قال رسول وایي دا اسلامي هدایت چې دی مخ ته ځي دا د قوم حق نه دی ولې نه رغلي سړوي زه په دې په زوره نه رغلم زه یې ختم کوم زما زړه درد کوي چې هلته راووځم الله دا وایي رسول دا وایي د خدای قانون دا وایي د خدای قانون دا وایي چې د دې قوم په حق باندې خاموش کړه د دې قوم حق چې دی دا د قوم له خولې څخه وګرځوه بندې په لاس ورکړه دا د خدای کوم قانون ویلي دي د هر ملا سره چې نن نه راوځي د قوم ته چې کوم مشکل ورپېږدي و تمام قوم ته ورپېږدي زه خو دا وایم کربلوسه تر پښتونو نه باید کمیټې جوړه سي د تمام بلوچستان د غرونو تحفظ د وسي آخري خبره کوم دومه خبره دا ده زموږ هلاکتونه وخت کېږي چې لږ یې څه محرومه